نو خوب کې یې منظر لیدو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبه شریفه سره ناست او د دواړو جهانو سردار مبارک نخي طرف ته د پاکستان علما ناست او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه ګس طرف ته د اسلامی ملکونو حاکمان او سربراهان ناست او دا عالم وی زه خوب کې اینم چې د دواړو جهانو د سردار مبارک ستر کلاو عورت کلاو دی د مخکې ورځو کې دوه درې ورځې مخکې د بونیر یو مولا دی عالم خو ورته ځکه نه وایم چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي هغه عالم نشي کېدی مولا دی وی چې زمونږ یو شیخ الحدیث په درس کې خبره کوله چې خوب یې لیدلی و ډېر عجیب خوب یې لیدلی خوب یې لیدلی چې نبي علیه صلات وسلام یو طرف ته ناست دی او د نبي علیه صلات وسلام نه اخي طرف ته د پاکستان علما ناست دي او ګس طرف ته تینا د بادشاهان ناست دي د ملکونو او نعوذ بالله د الفاظ زما په خوله نه راځي چې زه حیران یم چې دومره لوی کس ځان ته غټ نسبت کوي او دومره لوی رکن ځان ته وي او ځان ته د ختم نبوت شاهین وي هغه وي نعوذ بالله وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه ستر او عورت کاریدو العیاذ بالله دای کل عام په میډیا باندې او په منبر باندې ویلي او رستو ور دخل کوئی نعره تکبیر او الله اکبر سبحان الله وی خوب لیدو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سناس دی نو د سعودي او بادشاہ ذکر کو چې داغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غس خپې ګوته کټکې او نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیف دی او عمران خان یادی چې هغه ولا د غس لاس ګوته کټکې خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیف ته خو بیا علما وتا د شفقت په نظر باندې ګوري دا اوس خوب د محترم خو پدې کې څومره ګستاخی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شوی دا العیاذ بالله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستر او عورت ښکارېدو دا عالم وی ځانته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ګستاخانه الفاظ د دې مونږ پر زور مذمت کو چې څومره حد دې تر هغه پورې کو دا زمونږ ملک د اسلامی جمهوریت پاکستان پدې کې کم از کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان باندې ډاکا اچول داغه په عصمت باندې غوتو چتول دا زمونږ نه برداشت کی هغه دا ویلي دي د دې خبرې د شریعت پر سره لګ نظر و معصیت الرسول کې زه خبر کوم یو طرف ته کو سوچو کې اما عائشہ صدیقہ مبرئه مطهره رضی الله تعالی عنها فرمای چې ټول ژوند به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر شو او د بیبي ژوند د خاون سره ډیر آزاد وي تر دې پورې چې د بیبي عورت پای کې سملامتیا په خاون باندې نه د خاون عورت پای کې سملامتیا په بیبي باندې نه بیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرمګاه نه دی لیدلې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما شرمګاه لیدلې ما رأيت فرج رسول الله صلی الله علیه وسلم قط ابن ماجه دا روایت ذکر کړی هغه چې ما نه دی لیدلې او د نن زمانه شیخ الحدیث راضی هغه چې ما خوب کې لیدلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام العیاذ بالله دا عورت او شرم کا پردا هغه کاریدو